السلام علیکم. وعلیکم السلام. سهار نو ګرځیدم او یو د اوبو بوتل مې نه خرڅ کړی. د اوبو بوتل نه والي په 100 روپے باندې بوتل لې یو بوتل په 25 روپے. ورورا او بس کل په خلکو باندې ثواب دی نو ته خرڅې کنه. جانو څوک ګرانی ده د کور خرچیم ډیری دي کنه. یار زه ته کې شوی مې ما او پیسې هم راسه نشته ته په ما باندې اوبه پریوس کې وای نه سرجی ولا کنه چې ته دغه شوی د تند نه یو شی زیات نشته. دا ولا سرجی ورجانه ګورزه تعالی پیسې نه در کومه ما سره پرشتہ باندې پیسې نشته ره. هیڅ خبره نه ضروره چې ته دغه شوی والوس کا زدن لاړه. ورجانه یو خبره خو وره وای سرجی سوي ورجانه دا پوره کاټن د اوبو په سو دی دا خو 25 روپے دی روزانه. ته د سکارو کا دا پوره کاټن مونږ لراکا څه ته رښتیا وي ته مونږ دا پوره کاټن اخلي. تا خو مخکې لږ ساعت ویل چې ما سره پیسې نشته. مو سره پیسې شته ته ټول کټن مونږ راکا. ورونه تاسو نورې اوبه شته ره؟ او سرجی دا وخامخ دکان دی ځاهنه یو کاټن ناخله مو خرڅو مې. ته د سکارو کا یو کاټن اوبه مال نور راوړه. سرجی ته دلته ودرېږه زه تاله بل کاټن وړم. صحیح ته خو دونه ډېرې اوبه واخیستې په دې دونه ډېرې اوبه به مونږ کوسه. ته شام هغه ته ومرېږه څومره غریب سړی دی په ګرمۍ کې لګیا دی اوبه خرڅوي او مونږ ته کې شوي هغه مونږ له یو بوتل په پرې کې راکړ. غریب و خو زړی ډېر غټ و او مونږ له هم د هغه احساس پکار دی. او تا رښتیا ویله مونږ هم د هغه احساس پکار و. روزانه یو بو کاټن بل لاکه زه درلوس پیسې وړم. ښه در کوم ته یو منډه پرېږده. الو ها څه چلو شو خیر شه دا څه وې ښه زه درلم 15 منټو کې درلم صحیح ده شمه ګاډي سټارټ کړه ځو. خو یار ا دکان والا پیسې یار ته ټینشن مه کوه غله به پیسې راورسي. رورا ودرېږه زما پیسې رورا ودرېږه کنه زما پیسې ودرېږه زما پیسې رورا ودرېږه کنه زما پیسې را کنه زما پیسې زه به اوس نورې بوتلې پس اخلم. زه پاګل یم چې په داسې خلکو ما اعتبار وکړو. داسې خلک د چا کله هم نه خپلېږي. څه به مې لو شوي چې زه مې دومره نقصان وکړو. ولې وروره څه وشو دومره پریشانه ناست یې؟ وروره زما ډېر زیات نقصان وشو. دلته 2 کسان ولاړو ایمانه د اوبو کاټن واغستو او ما ته یې وویل چې د اوبو کاټن بل هم معلوم نه وړه. زه لالچ کې رالم د اوبو کاټن والا یو ما بل هم راغستو او ایمان وتښتېده او زه ټوله ورځ ګرځم او د اوبو یو بوتل خرڅوم او که څوک ما ته تږی میلو شي که نه زه په ای باندې پرې اوبه هم څښم. زما یې ستاسو نه کړو او زما یې تېرې نقصان وکړو. زما وروره ته چې څنګه سوچ کې که نه هغه رنګې بالکل نه ده. هغوی ستا احساس هم کړی دی او ستا مدد هم کړی دی. هغه ډېر ښه خلک یو. هغه څنګه هغوی خو زما نقصان کړی دی هغوی څنګه ښه خلک وو. ورجانه هغه 3000 روپۍ ما ته رالیږلي دي او ما ته ویل چې دا دله ورکړه او هغوی ستا احساس هم کړی ولې چې ته په خلکو باندې فري وبس کې. دا 3000 روپۍ چا راواستولې؟ هلو ستا د دکان نه یو کس د اوبو بوتل اخلي او خرڅوي یې بهره. او وروره وایه ولې خیر شه؟ یا وروره داسې کار دی چې ما د هغه نه د اوبو کاټن اخیستی دی هغه له ما پیسې نه دي ورکړې او په ما لږه تادي وه زه چېرته کې لاړم. ښه ورجانه هغه ته وې هغه تا پسې ډېرې منډې والې وې. داسې کار وکړه ورجانه ما ته له 300 روپۍ پیسه کړې ده دا ما غالب له ورکړه. ښه ستا خبره خو ټیک ده ورجانه خو زه په یو خبره پوه نه شوم چې د هغه پیسې خو 600 روپۍ کې دي او تا هغه له 300 روپۍ رالیږلي. دا باقي پیسې چې پاتې کېږي هغه دومره ښه انسان دی چې چا سره پیسې نه وي او په هغه باندې اوبه څکي هغه پیسې چې کوم دی دا ما هغه له درلیږلي دي. صحیح ده ورجانه زه به هغه له دا پیسې ورکړم. ته واقعي ډېر ښه انسان یې وروره. دا والا ورجانه دا ستا پیسې دي چې هغه کومې رالیږلي دي. ما خو د هغې باره کې ډېر غلط سوچ کړی دی. هغه خو ډېر ښه خلک زما مدد یې کړی دی. ته خپل هم ډېر ښه انسان یې چې د خلکو مدد کوي او څوک چې د خلکو مدد کوي که نه نو د هغې الله مدد کوي. وروره سهار نه مې بوتلې ګرځولې او ډېر زیات ستړی شوی یم. زه د نظم کور ته. صحیح ده وروره ته ورځه زه هم ورځم ما هم دوکان هم صحیح ده وروره الله دې مل شي.